ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. محترم وحاضرين، النبي صلى الله عليه وسلم سیرت سلسله شروع چې په هغې کې زموږ ستاسو دین پروت دی او دویم سیرت کې موږ ته دا تلقین دی چې دین اسلام باندې عمل کول منګولو کې نیول دا سختی او تکلیف غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او صحابو زندگی ټوله مجاهده او په قربانۍ تیره کړې وه. غزوې د احد ته را رسېدلي وو. بدر پسې وروستو یو کال بعد غزوه د احد واقع شوې او دا غزوه د احد شوال میاشت کې واقع شوی دا اختر پسې متصل 15 د شوال باندې. سبب تیر هفته کې بیانېدو. دې غزوې ته غزوه د احد ځکه وایي چې دا د مدینه کې یو غر دی، هغې ته احد غر وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې غره فضیلت بیان کړی دی په احادیثو کې. نبی صلی الله علیه وسلم یو غزوې له تللی و، غزوه د تبوک وه. واپس چې کله راتلو نو په احد غره باندې نظر ولګېدو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي دا احد غر دی یحبنا ونحبه، موږ د دې احد غر سره مینه ده، د احد غر زموږ سره مینه ده. الله تعالی کاڼي کې، جماعت کې، بوټي کې قوت او طاقت اچولی دی چې هغه د نیکانو سره د انبیاو سره مینه وکړي. بعضې کسان پکې تاویل کوي چې مراد د احد د غره والا چې څوک اوسیږي چې مدینې والا دی، خو هیڅ دې تاویل ته ضرورت نشته، ځکه الله قادر دی په دې چې په کاڼي کې، په پوټي کې
لوټه کې د محبت ماده د چا سره پیدا کی چا سره مینه کوي نو احد هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله او نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث زکو فرمایلو چې چرته څوک په احد غره باندې بدپالیونه نیسي یعنی دا احد غر سپیره غر دی د دې په خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مات شوي او د دې په خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې کونډې تلي او نور تکلیفونه ورته رسېدلي دي یعنی دا غر سپیره دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل نه غر کې سپیرتوب نشته موږ د غر سره مینه ده احد غر زموږ سره مینه ده دا غزوه سره دا جنگ راغلی او غزوه احد نه ځکه ورته غزوه احد وایي مدینې نه بارې صدا څوک عمرې له تللی حج له تللی احد غرې کتلی هغې له خلک ورځي سبب د غزوې تیر هفته کې تیر شو چې مکې مشرکانو په بدر کې ډېر سخت گزار خوړلی وو او یا کسان ته مردار شوي او یا کسان ته گرفتار شوي او دونه غټه صدمه ورته وه چې مکې مشرکانو په خپل منځ کې ویلي وو چې جاړو به نه به په مړو جاړو او نه چې کوم قید شوي دي په هغې باندې به هم جړا نه کوو هسې نه چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه په موږ خوشحالي ښکاره کړي چې دیو ته ډېره غټه صدمه ورورته ورسېدله نو په ځان یې سخت او تکلیف برداشت کوو د دې لپاره چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه په موږ خوشحالي ونه کړي خو زړه کې ډېر غټ ګزار و بیا د هغې سره غزوه ذات قرده مو له غټ سبب د نقصان او خسارې شو ځکه چې د مدینې څخه نږدې لاره خو شام ته په دیو بند شوه د بدر د وجې نه او که لرې شام ته تله نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کسان لېږل نو تجارت نه بغیر وخت تېرېدو نه او شام ته اوس تللی نه شي ځکه هر ځای کې ورته خطره شوه د مکې او د شام په منځ کې مدینه پرته وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لرې ځای پورې پسې قافلې لېږلې دغه قافله کې خو دونه کسان نه چې جنګ وکړی شي نو تېر هفتو کې موږ ویل چې مشرکانو څه دوه لارې وې یا خو راغلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیم شوی وی چې بس تاسو موږ کار نه لرو تاسو به موږ سره کار نه لري مصالحت به کړی وی صلح به کړی وی لکه وروستو راځي شپږم کال د هجرت د دې نه وروستو 3 کاله بعد مکې مشرکان په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډزبندي 10 کالو پورې وکړه وروستو به انشاءالله کومنو ژوندي بیان به کو یو لاره د دې صدا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته تسلیم شوی وی لیکن دا خبره دیو ته عیب کاره کېدلو چې موږ خو ډېر قوت او طاقت والا خلک یو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه شریان حسابول چې دا خو شر پسند خلک دی زموږ د پلار نیکه دیني پرېښی دی او لږ غوندې کې کسان دی یو څو کسه دي شر پسند یا به بیرته توبه وباسي خپل دین ته به راواپس شي او یا به موږ راولګي دیو به ایسته ختم کو په دې تمه او په دې امید نو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو تسلیمېدو ته تیار نه و چې موږ قوي کسان مضبوط کسان د کمزورو سره څنګه تعاون وکړو د هغې سره صلح وکړو هغه یو قوت تسلیم کو دی منله نه دویمه لارې اختیار کړه وربشو په مدینه باندې به حمله وکړو او تر هغه وخته پورې به نه واپس کیو تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري صحابه هم ختم کړي نه بس دا یو څو موټې چرپسند خلک دي
چې کلم دی ختم کړه یو خو بس بنګم زندگی په امن شي دویم دا کم شرم او عار پیغور چې مونږ ته را رسېدلی دی دغه شرم او پیغور به مونږ ختم شي ټولو عربو ته مونږ وښایو چې مونږ بدله واخیستله او مونږ چا ته خپله بدله پرېږدو نه نو عزم یې په جنګ باندې وکړو نو اول دیو دا کار وکړو په دې جنگ باندې ډېر باعث هغه کسانو چې په بدر کې پلاران مړ شوي اکرمه ابن ابي جهل پلار په بدر کې مړو ډېر زور یې لګاو په جنگ کولو صفوان د پلار او ورور په بدر کې مړ شوی ډېر زور لګولیو همدارنګه عبد الله ابن ابي ربيعه هغه ډېر زور دا و چې یاره موږ جنګ وکړو نو اول دی وراله ابو سفیان سے خبرې وکړې او ابو سفیان هم باعث په دې باندې و ځکه ابو سفیان ته مشري والا شوه د مکې مشرکان نور غټان ختم شو ابو سفیان په مشري باندې قائم شو هغه ته مشري وسپارلی شوه دی وراله اول ابو سفیان سے خبره وکړه او مشوره ول دا ورکړه چې جنگ کې خو ډېرې پیسې لګېږي نو دا کومه قافله چې تا د شام نه راوستې ده نو چې دې چې څونه ګټه وکړه دا ټوله ګټه به موږ جنگ ته وباسو د پاره د نبي صلی الله علیه وسلم سبب په مقابله وکړو د هغه صحابو سره په مقابله وکړو او دا د چا چې مالونه دي دیو براجم کو هغې ته به ترغیب ولورکو چې تاسو د خپل پیسې دې جنگ ته وباسئ ابو سفیان ویل بس صحیح ده نو دغه کسان چې د چا مالونه په دې قافله کې وو هغه یې راغونډ کړه نو هغې ته یو خبره ورته وکړه یو بیان یې ورته وکړو وتویل ان محمدا قد وتركم وقتل خياركم ويقول محمد صلى الله عليه وسلم خو وتركم تاسو ته غټ نقصان ضرور رسو او قتل خياركم تاسو چې کم مشران خلق وغیده لمړ کړه زمنګ ملکانان زمنګ مشران قومي مشران چې ټول خلق به پیرا جمع کېده هغه د لمړ کړه دغه د مشر تلل ډېره غټه صدمه په نسبت د عام کستلو نو داسې وکړئ فاعینونا بهذا المال لعلنا ان ندرک ثأرکم وی موږ سره د مال باندې تعاون او مدد وکړئ دا کمې پیسې چې ستاسو دي دا موږ له راکړئ کېدای شي په دې باندې موږ خپل بدل واخلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او خپل هغه قوت او طاقت او خپل هغه چرچه به ته بحال کو خلکو ته به ته عربو ته معلومه شي چې د مکې مشرکانو سره څوک چیړي دا به انجامي دا به حالي هغه چا خپل بدله نه پریدي استاغي تیار شو چې ټیک د زمنګا څونه ګټه ده تاسو والي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ کې ولګوي دویم د دې سره سره مکه مشرکانو چاندي شروع کړي خلکو نه مطالبه وکړي چې موږ سره په دې کې نورم تعاون او مدد وکړي ځان له په دې باندې جنگ نه کیږي ځکه جنگ غټي خرچي غواړي نو تاسو موږ سره په دې کې تعاون او مدد وکړي دویم دا کار وکړلو چې ځان سره ګر چاپیر چې کوم عرب پراته دي هغه ځان سره په دې جنگ کې شریک کی ځکه چې د مکې نه ګر چاپیر کوم مشرکان پراتو د مکې مشرکان سره په عقیده کې مرګري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عقیده د وجه نه ورانه چې د نوې دین راوړی دی زمونږ د پلار نیکه طریقه هغه پریخي دا نوې طریقې ایجاد کړي
نو هغه عقیده کې اوس مرګري وو اگر که د هغه مشران په دې بدر کې نو مړ خو هغه د عقیده په بنا ځان سمرګري کړه چې تاسو موږ سره مرګري شئ نو د هغه د پاره څه کسان تیار کړه چې تاسو د هغه سره خبره وکړئ په دې کې شاعران هم تیار کړه چې زه په ځای باندې به تاسو شعرونه وي د شعرونو په وجه باندې به خلک راته زوی په جنگ باندې عربو باندې به شعرونو ډېر اثر کوو دی وخت کې یو نثر کلام دی هغه دونه اثر نه کوي چې په شعر کې سړی غټه خبره لنډه مختصره ذکر کی په انسان باندې ډېر اثر هغه کوي نو دی له شاعران تیار کړه شاعرانو کې شاعر ابو عزة الجماحي دی ابو عزة الجماحي شاعر تم صفوان ابن امیہ ویل چې تم موږ سمرګره شه یو خو خلق جنگ له تیار کا بل خلقو ته ترغیبات ورکنه پقې او خرچې ته چې موږ سره نفقه او خرچه هغه موږ سره وکي ځکه دا اجتماعي امر دی اجتماعي امر په غیر د نفقه او خرچې نه چندې نه چلیږي نو ابو عزة جماحي هغه ته عذر پیش کو چې دا کار زکه زنه شم کولای چې بدر کې ز قیدیانو کې گرفتار وما رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلقونه فدیه واغستله او د فدیه په عوض باندې را آزاد کړو او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه سے پر قسم ما سے احسان کو اتسرانه وانه غست خو ما د نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه دا کړه دا لوز رانه غسته ده چې زه دې پریدم خو په دې شرط چې زما په خلاف به د چا سره ودرېږي نه او نه به زما په خلاف چاته دعوت ورکړي چې زما په خلاف ته څوک راتېس کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوز کړی دی او زه دا لوز نشم ماتولی نو ما معذور وګڼئ صفوان ابن امیہ د پسې کلک ونښتلو ځکه دا مؤثر شاعر و بار بار په ده باندې اصرار وکړو اخر یې ورته دا وویله ګوره زما تاسو لوز دی وعده مې ده په دې احد کې که تا الله بېرته واپس ژوندی راوستلی او موږ هم الله ژوندي بېرته واپس راوستلو نو زه به تاله دونه مال درکم چې د هغې په ذریعه باندې به ته غني شي مالداره به شي ځکه د ابو عزة غریب هم و بچي صرف لوریان یې زامن یې نه او دویم که ته چېرته مړ شوې او واپس رانلې نو ستا لوریانې به زما د لوریانو سره وي بس زما لوریانو د مالدارۍ ژوند تېرو اقسې به ستا لوریانې مې که زما لوریانو د فقر زندګي وه ستا به مو سره وي زه به د خپل لوریانو په شان ساتم استدی ابو عزت الله هدایت نو کړه ځکه دا د هدایت هم د الله تعالی د طرف نه وی احد کې بیت مردار شو به رسول الله ته په لاس کې ورغې رستو راځي بیت واپس صحابه اونیو د به سوال زاری شروع کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل وی مؤمن دی یو سنت وزن نه چل کیږي صحابي ته حکم کوي دا سرتي وو اوس دې به پریدو نو استا د صفوان په خبرو کې دی راغې او دغه شاعرانو سمرګره شو چې شعرونه به ویل او عربو له به تیزی ورکوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ او خلکو له به تیزی ورکوله په انفاق چې په دې جنگ کې تاسو خرچو کې په کې مرګري شي کله چې مکه مشرکانو مال واچو تقریبا 50,000 دیناره مالو دونه ګټه دیم واچو چاندیم واچولې نو مکه مشرکانو خو په قوت او طاقت باندې داسې لاړ چې کم د مکه مشرکان مشران واغي ځان څخه خزم بوتلې 15 خزم ځان څخه بوتلې اکرم ابن ابي جهل صفوان ابن امیہ ابو سفیان همداسې نور کسان واغي ځان څخه خپل خزم بوتلې
دا ښځې د دې دپاره بوتللې چې دا ښځې هم تیزي دي خلکو جنګیانو له په جنګ باندې ورکوي او شیرونه ورته وایي چې په میدان کې راګرمئ شرطه د میدان نه راشاته نشي او کلکه مقابله وکړي نو دا زنانې هم ځان سره بوتللې او دوی هماغسې به کول جنګ کې هر چاته به ترغیبات ورکول جړل به هم په هغه کسانو چې په احد کې کم مړه شوي وو د دې لپاره چې د جنګیانو احساسات راپورته کړي او په جنګ باندې تیز کړي دویمه وحشي و د هغه مالکو جبیر ابن مطعم دی راولګېدو مطعم ابن عدي مطعم هغه دا وحشي غلام و دی راغوښتلو ډېر تیراندازو غشي په نیزه ایستلو کې دا وحشي ډېر تکړه و چې یو ځای ته به یې نښه داسې وکړه او دې ځای نه به ورخطا کړه هغه ځای به یې راشا ایستلو نو ده ته یې وویل ته داسې وکړه ته هم د احد جنګ ته لاړ شه که تا چېرته حمزه مړ کړو دې حمزه د ده تره وجلی و که د هغه په بدله کې تا حمزه مړ کړو د هغې په عوض کې به زه ته آزاد کړم دې وجې نه حمزه دا وحشي وروستو ایمان راوړی هغه وایي زه احد جنګ له صرف په دقې غرض لاړم چې زه دا حمزه مړ کړمه چې زما ته ازادي میلاوه شي نور کار مې په جنګ کې نه او نه مې څه نه رغبت په جنګ کې و صرف په دقه نیت تللی و تیزي وله ورکړه مکې مشرکان 3000 کسانو او هر یو سره یو اوخو 200 اسونو والا و دې اسونو مشر خالد ابن ولید دمله ایمان نه راوړی رستو ایمان نه وړو اکثر دې کسان رستو الله له توفیق ایمان ول ورکړه او خالد ابن ولید سره اکرما هغه سره تعاون او مدد کیو غټه مشری د ابو سفیان سره وا دیورا اوتل د مکه په طرف د مدینه په طرف باندې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس مخکې تیر شو په بدر کې د عباس گرفتار شوی ابو الیسر صحابي وننه لندو عباس ډیر وګدو او اغنی ولې نو ته ویل شو عباس چې عباس دی ابو الیسر ته څنګه نیولې دا خو تک په ولته والے ملته دی غرزو هغه زه د نیمه نیولې زه د څه کسانو ولونی ولم علامات او خودل د ملائکو او دله په لاس کې ورکم تړلې ابو الیسر ایمانی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم صحیح عباس هم صحیح دا ملائکو تړلو تعالی درکو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنا هم فدیه واغستله د وريرونه دو گرفتارو د غي فدیه هم د دنا واغسته تو ویل چې د الله نبی زه مسلمان یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ته مسلمان او جنگ لراغله تب فدیه ورکه تا او ایمان ته تا منګواله کو کرشتیا مؤمن الله بدل دي خسته بدل کی دکې مخکې تیر شو د رسول الله غرض داو چې د سي نږدې کس دي استخبلي او هغه داسې ستا په خلاف باندې تاسو معاونت کې د کافر سره یا تا ته ضرر او تکلیف در رسین او هغه ته خو سزا ورکول پکار دي دا عبرت ته ملاوي چې ولې ته د سکار کې نو دا عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس پرې قستله هم به څوک وي چې دین رستو ایمان راوړی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې پرې قستو چې تل ته پاتې شرازمه د دې لپاره د مشرکانو څخه حالات منګ ته به د هغې خبر راکې روایت تی سندن کمزوري دي او کېدی چې په دقه وجه بیا د فتح د مکې نه مخکې د هجرت کړه
عباس رضی الله عنه چې دا حالاتو قتل نو زر یو خط ولیکلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ورارو ایمان نم راوړې مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خدا کلک ولاړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار سره بیعت کو په بیعت کې د عباس سره حاضرو او انصار د مدینه تی ویل ګورز موږ د لاسه مونږ باسي او بیا وګوره تاسو هم سمدد نه کړی شي ولې قومي غیرت باندې خو کلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو رسول الله توفیق د ایمان ورکو نو دی عباس هغه ټول حالات نبی صلی الله علیه وسلم ته په خط کې ولیکل دونه لخر دی دونه سامان دی دونه ساسونه دي دونه سره وخان دي پورا تعداد ولیکلو او د بنو غفار یو سړیو اگر دا خط ورکو ته وی ویل چې په درې ورځو کې بدن دا خط رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسې د مکه مشرکان چې مدینه ته رسیږي دا غي نه مخکې طاقت نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې هغه تیاری اونې سي د دې مقابله ته دا په منځ کې اتنه ورځې مزل له لیکن د درې ورځو کې دن هغه مزل توی کو مدینه ته راورسېدو په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قباء ته تلو نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم با قباء ته تللو اکثر به د هفتې پورې تللو څوک به بیمارو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده مانځله به نو راغلی دغه مسجد نبوي کې به صرف جمعې مونځ کېدلو او نور ځین نه به نبی صلی الله علیه وسلم ته کسان راتله څوک به نو راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسټ لورغه او نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد قباء فضیلت هم خودل دی چې پای کې 2 رکعاته د سیدی لکه عمره کول په رمضان کې د فضیلت خودل دی وجنه قباء تتلل التمنس کول سنت طریقه ده او قباء ته سفر کول په دینیت چلته زمونږ کوم دا سفر هم جایز دی ثواب دی په دې کې رسول الله صم په قباء کې ناس تو دا خط تراغه رسول الله صم خپل خط لستل نشو کولای نه لیکل کولای شو نه لستل کولای شو نو ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه ته دا خط ورکو چې دا خط ما ته عباس را لګل دی په دې خط کې څه دي ابی ابن کعب را ولګېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خط ولستلو دا ټول حالات ته بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدل ابی ته ویل چې دا خط پټ کچا تعالو نه وای دا دې لپاره چې منګه تیار سین مخکې سو خبر نشي چې اول ځان ارڅ برابر کو جنگ دا یو خپل تدبیرونه خپل اصول غواړي کله کله په جنگ کې مشر مرشي خو څو خبرونه نه وي یا عام میډیا والا وي چې سم اوریدلی دا اوریدلی او اصل کسان تصدیق نه کوي کله چې ارڅ سنبال کی برابر کی ورستو وی چې لکه پلان کې مړ دی یا پلان کې معزول شو یا پلان کې چلو شو ولې کمان هغه برابر کړی اسنه چې د منځ کې بغاوت او نقصان اونشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خط پټ کا چاته ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم زرد قباء نه راغه زیارت شپه نبی صلی الله علیه وسلم سعد راغختلو سعد ابن معاذ او هغه ته ویل چې خطر راغله ده مکه مشرکانو اراده ده چې په مدینه باندې حمله کول کوي او راوتی دي روان شي دي سعد ابن معاذ ته ویل اې الله نبی دي کې بخیری روام ساته دي کې بخیری والله چې کوم کار کوي پاکي خیری نبی صلی الله علیه وسلم د ته ویل چې تم دا خبره پټه که چاته ونه وي هغه یا رسول الله ټیک د زی چاته نه وي سات چې څنګه کوړه نه وتلو دا ټول خبري خزي واورې دي خزي تو ویل تا رسول الله څه ویل اول ما ته رسول الله څه ویل ولې اول ولې تا ته نبی سم دا ویل تا تو ویل جره دا خیر دی به ته نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره پټه نه کې
سعد رضی الله عنه سره سوچ پیدا شو چې ما خدا خزي واورېده دا خبره او ما نه دا اورېدلې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم محاوره کړې دا غې نه واورېده اسنه چې دا خبره خوره نشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اون وی چې ګینه دا ساعت تما دا خبره وکړه خوره کړه ځان سه خزونی ولا رای واستله رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ویل اې د الله نبی زما دا خزه د ما ته چې کوم خبره کوله دی اورېدلې د مانه ته پوسو کو بیا راته ارڅ ویله وی ما راوستله دې د پاره چې د الله نبی تا په خبر کم ګوره کراس خور شي نو ما خور کړه نه ده انسان دې به په ما باندې بدګماني ونه کې دا هم د سعد رضی الله عنه احتیاط و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدګماني ونه کې ولې کله کله یو خبره خوره شي عکس خبر هم نه او بیا داغه پزړه کې داغه متعلق دغه چې د بدا کار کړی نو دې څنګه خفغان به راشي رسول سعد رضی الله عنه دا ازاله وکړه دې کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته حکم وکړلو چې نن شپه تاسو د مدینه څوکیداری وکړئ نبی صلی الله علیه وسلم څوکیداری تم درې صحابه ودرېده سعد ابن عباده او سید ابن حزیر سعد ابن معاذ جمعات کیو د نبی صلی الله علیه وسلم دروازې ته په څوکیداری باندې ولاړو او د مدینه په اطراف باندې څوکیداران ودرېده د لپاره چرته مکه مشرکان په ناڅاپي کې په مدینه رانشي او نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته حکم وکړ چې ځان سره اسلحه تیار اوساتئ ولکه جنگ راشي تاسو به د مکه نه تیار یې او نبی صلی الله علیه وسلم ته پته نه و چې مکه مشرکان په کوم طرف ورځي ډایرکټ په مدینه راځي که په کوم طرف ځي دلته منافقان او مشرکان يهود هم خبر شو چې دا ولې ناڅاپي تیار سي دا خبره خورا شو چې مکه مشرکانو د اراده د په مدینه باندې هغه پراپګانډیم شروع کړلې بیزه خبرې بیزه پاسونه دا پروپاګاندا شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان ولېګل چې ته معلومات وکړي چې دا مکه مشرکان په کم طرف رااله دوه کسان رال نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اې دا الله نبی دیو عینین غرسرا احد ته مخامخ غر دی عینین دا غي په خوا کې پړاو اچول ہے او خپل او خان وسونه د مسلمانانو په پټو کې را پرخي دي او باغې باندې دا غي هغه فصلې په ټول او خړلو تر دې چې هغه پټي سپیره کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده چې په عینین کې پړاو واچو هغه ځای کې پریوته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو صحابي ورولې غو د دې لپاره چې دې اندازه وکړي چې څونه تعداد کسان دي ټیک د عباس ته لیکلیو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم کا سورې لګلو چې الله رکه کم شوی دي کسانو سره ډیر شوی دي نه صحابي ورغه او د دې ټول پورا احوال هغه معلوم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منتقل کړه مکه مشرکان چې کله په دې لار راتله وی کله چې دی ابوا مقام ترا ورسېدا ابوا مقام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي امینه هغه مړ شوی و الته د پنځوي ده مخکې تیر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راوسته واپس چې کله تل نو په دې لار کې ستا مړ شو به الته د پنده نو هغه ځای ته چې کله راورسېد کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اور د پنده هندي چې د ابو سفیان خزوا رستو به ایمان راوړی دی خو په وخت کې ایمان نو او دا ډیره رړکه ډیر تیزی زکوا چې بدر کې د دې پلارم مړ شو مردار شو تریم مردار شو همدارنګه د ترزویو ولی دا غم مردار شو او د دې زویو هغه پکې مردار شو یو پکې گرفتار شو نو ډیر چوشي په ځړه کې چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابونو د خپل بدله واخلم زړه پیښ کم
نو دې اراده دا وکړه کسانو ته ویل چې راځي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د مور قبر دا به راوسپړو او د نبی صلی الله علیه وسلم مور به راوباسو که چرته زموږ نه په احد کې کسان گرفتار کړه نو بیا به پیسې نه وي موږ به د دې د مور یو اندامو ته وړاندې کوو په هغې په عوض باندې به کسان را خلاصو ځکه به خامخا د دې مور د عزت او اکرام د لحاظ د وجې نه به دا کارونه کوي وی دا به راوباسو لیکن مکې مشرکانو مشرانو ویلو چې نه دا غټه نقصانی خبره ده نن به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور قبر به اوس سپړو هغه به ترې راوباسو سبا چې دوی په موږ باندې رااله زموږ مړي به د قبرونه راوباسي لہذا دا دروازه به نه کولاوئ دې ته سد ذریعه وایي ته یو کار کې ته پته لري چې دا سبب د نقصان جوړیږي خلکو ته مسلمان په تنګيږي سبب د نقصان جوړیږي نو هغه کار نه دی کول په کار چې ستا د وجه نه چاته نقصان نشي ضرر نشي د تصد الذرائع په شریعت کې مثال په تور د غیر الله چې څونه توهین د کوم شي چې عبادت کیږي کته دا غي بي عزتیو کې الله په خوشاليږي خو لیکن شریعت مونږ ته وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله کم کسان چې د الله نه په غیر چاته आवाज کې هغه ته کنځلې مکوا ولی هغه په عزت کې راشي الله ته کنځلې وکي بغیر علم بعلم د جهالت د وجنه په عزت باندې د دې سبب اصل کې ته جوړ شوی په باغ الله ته کنځلې کوي نو ته د هغې بې عزتي او توهین په داسې طریقه مه کوه چې هغه شریعت موږ ته نه ویلي یا حدیث کې راځي وی هغه انسان باندې لعنت ته لعن الله من لعن والديه یو سړی په خپل مور او پلار باندې لعنت وی مور او پلار ته کنځلې کوي مور او پلار ته نسبت د جاهل کوي چې دا جاهل دی قمقل دی نه پوهېږي وی په دې سړي باندې لعنت ته که پلار ستا ارڅونه جاهل هم شي او ته غټ تعلیم هم ته شي خو ته دې کمال ته چې رسېدلی د پلار په وجه باندې رسېدلی پلار در باندې پاک کړی پلار در باندې خرچه کړي پلار درته دعاګانې کړي ستا دپاره فکرمند شوی دی ستا دپاره سوچ او فکر هر وخت پریشانۍ کې ستا و دې کمال ته ورسېدې پلار ته دې سپک مه ګوره اګر که ستا نه ښکته دی ساده دی علم و څه نشته جاهل دی لیکن دا اکرام او عزت بکې سپک باغ ته نه ګوري وې دغه کس لعنتی دی چې څوک مور او پلار ته لعنت پې وایي صحابه ویل اې د الله نبی څنګه به سړی مور او پلار ته کنځلې کوي هغې ته ناشنا ښکاره کېدله عربو هم د خپلو مشرانو او د خپلو پلارانو قدر او عزت به کو احترام به کو هغې ته کنځلې به ناشنا ګڼلې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وکنځلې دا دی یسب ابا الرجل یو سړی د چا پلار ته کنځلې وکړي هغه د پلار ته کنځلې وکړي دا د شو لکه تا خپل پلار ته کنځلې وکړي ته د هغه مور ته کنځلې وکړي هغه راولګي ستا مور ته کنځلې وکړي نو دا د شو لکه تا په خپل مور ته کنځلې وکړي ولې که تا هغه ته کنځلې نه وی کړی هغه به ستا مور او پلار ته کنځلې نه کولی دې ته ویل کېږي سد ذریعه ته اوس رالګېږي د یو عالم دی د هغه تنقیس او سپکاوی کې هغه د یو تنظیم سره تعلق لري یو جماعت سره تعلق لري ته په هغه پسې کنځلې کې ته ورته رد بد وی جاهل وی فلان وی نو به رالګېږي ستا په علماو پسې به کنځلې کوي د هغې به احترامي او بې عزتي به کوي ته د بل لیډر ته کنځلې کوي هغه به ستا لیډر ته کنځلې کوي دا سبب تا جوړ کړلو لکه دا اوس موږ تاسو وینو دا ټول اسباب چا جوړ کړی دی دې ته ذریعه ویلی کېږي پس ده پسې کنځلې وکړه هغه راولګي په ده پسې کنځلې وکړي دا شریعت موږ ته دا وایي چې د چا توهین او بېعزتي به نه کوې سپکاوی به نه کوې که یو خبره رد کړم په آدابو په دن نه ووایه چې یاره دا مسله کمزورې ده دا د دلایلو په لحاظ باندې قوي نه ده نور د چا تنقیس کول نه مې سپک اخیستل یا هغې پورې خندا کول دا شریعت موږ تاسو ته نه وایي چې موږ را ولګېږو چا ذاتیاتو پورې ونښلو
نو ایست مکه مشرکان هغه منع کړ چې دا کار به نه کوي ځکه د دې نه غټ فسادات او نقصانات پیدا کی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول پوره معلومات شو چې اوس دی عینین کې پرې وتل او دا جمعې شپه تېره شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم سار له د جمعې ورځ وه صحابه راوغوښتل انصار دوه ډلې وې اوس او خزرج د هغې مشران یې راوغوښتل کسان یې راوغوښتل مهاجرین صحابه یې راوغوښتل د هغې سره مشوره کوله او حالات یې ورته بیانول قرآن کې دي وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال دغه شپه نبی صلی الله علیه وسلم نمبر د عائشې سو د هغې د کور نه نبی صلی الله علیه وسلم سار جمعات ته راووتلو وإذ غدوت من أهلك عائشه رضی الله عنها ته د نبی صلی الله علیه وسلم اهل په دې قرآن کې ورته ویلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره کوله خو د مشورې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې خوب ولیدلو خوب یې ورته بیان کو وی ما بیګا خوب ولیدلو په دې خوب کې مې غوا ولیدله چې هغه حلاله کړی شي دویم مې په دې خوب کې د خپله توره داسې وخوځوله خوځېدو سره یې د پاس سر مات شو د تورې سر مات شو دریم وی ما دا لاس بیا د هغې نه وروستو په یو مضبوطه زغره کې ورکو خپل لاس مې چې ورومنډلو په مضبوطه زغره کې ورغې دا درې خبرې مې په خوب کې ولیدلې صحابو ته ویل ای د الله نبي نو تا د دې خوب څه تعبیر وکړو تاویل یې تا څه وکړو خوب هم یو حقیقت دی کله یو خو خیالات دي تصورات دي تا د ورځې کم کارونه لیدلي دي کم سوچونه دي کړي دي او هغه دې په ذهن کې تاویږي نو دا خو سوچ دی یو ناشنا ستا مخې ته خیال نه دی راغلی تصور دی نه دی راغلی او په خوب کې یو ناشنا غوندې کې حالات وګوري نو بیا د دې څه یو حقیقت دي الله هغه حقیقت کله مشکل کې په دې خوب کې د دې اوده والا په ذهن کې نو داسې شي لکه په سترګو باندې ویني د هغې دپاره بیا تعبیري تاویلي نو د هوښیار کس نه حدیث کې راځي د هغه نه تعبیر وکړه چې صحیح تعبیر درته وکړي غلط درته ونه کړي ځکه بعضې روایتو کې راځي غلط تعبیر دې وکړو نو بیا په غلط تعبیر پسې سته خوب ځي ښه تعبیر دې ولو کو په ښه تعبیر پسې هغه خوب تاویږي غلط دې وکړو په غلط باندې واقع کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خوب چې کوم دی علی رجل طائر دا داسې لکه مارغه چې الوزي چې لا تعبیر دې نه کړی الوزي کینی نه چې تعبیر دې وکړلو بیا د تعبیر مطابق عقل ته همغسې واقع کېږي نو دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب هغه چاته بیانوي چې یو هوښیار سړی یا ستا دوست دی که تا تعبیر غلطه می تا ته داسې تعبیر نه وي چې تا پې خفه کړي دا سمجاو کې په یو ښه طریقې باندې چې زړه ته یې دوک او خفګانو ته ونه رسېږي نو صحابو ته ویل ای د الله نبي تا د خوب تعبیر څه وکړه نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل وایي دغه کسان چې کوم دي د غوا حلالېدل وایي دا زما ملګري دي شهیدان کېږي به په دې کې مړه کېږي به هغې ته به دوک او تکلیف به ورته رسېږي او دا توره چې کومه ده چې سر یې مات شو د دې تعبیر ما ادا وکړو چې زما په اهل بیتو کې ما ته قریب کسان قوي مضبوط کسان هغه به پکې شهید کېږي حمزه پکې به شهید شو او یا صحابه پکې شهیدان شو او دا اصغره مې چې وکتله نو دا اصغره مدینه ده چې دې مدینې کې به الله موږ له بیرته څه راکوي امن به راکوي موږ له به الله پکې حفاظت راکوي د دشمن د هر قسم کېدونو د شرونو به الله بچ کوي د دې نه پسې صحابو ته وویل چې اوس تاسو مشوره راکوئ چې آیا موږ دلته په مدینه کې هم دقه صفات شو مکې مشرکان به هلته وي که په موږ باندې حمله کوله نو کر چاپېر کورونه دي
کوڅو کې به زمونږ جنګ کو سړي او پاسه به زنانه ولي او کرانه لاول ته وناستي اخر به تنګ شيسته بزي مشوره راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رائے او مشوره هم دا وه چې موږ بار ته اونوزو په مدینه کې پاتې شو عام د انصارو چې کوم مشران خلکو هغه هم دا مشوره ورکړه تر دې چې رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي هغه هم دا مشوره ورکړه چې بار ته لوتل نه دی پکار ځکه کلم چې په مدینه باندې کسان راغلي دي په جاهلیت کې په موږ باندې او بار ته وتلی موږ ته تکلیف او ضرر را رسوله او چې موږ په کورونو کې دننه ناستي نو هغه به نا امید تللی دي په لاس ته څه نه دي ورغلي عبد الله ابن ابي دا مشوره ورکړه هم به د عبد الله ابن ابي په دین یت نه چې د رسول الله سره موافقت کو ځکه دا خود رسول الله غړ دشمن ورستو راځي خپل شرارت او خباثت کار کړي عین د سي موقع کې خباثت کار کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ټیم کې مدد تم محتاجو تعاون تم محتاجو په زید تعاون او مدد باندې کافرانه پر را پورته کړ شوت مقام نه واپس شوه نو د مشوره په دینیت نه واجګی نه رسول الله دی محفوظ پاتې شي د غرض داو چې راځي د جنگ کې سوانلم نو به جنگ له بنظم کور کې بناسته ما چاته په پتم نه لګي زماغه منافقت برا کار نشي او کبار زی نو کو سزما نو پیغمبر مانه مکه مشرکانو سره خدمت تعلقات ته ظاهری پټ تعلقات مې دي سره په عقیده کې اوسه مرګره هم تعاون او مدد مې وسشتا هغه وما وګوري نو هغه توبه څوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پاول وکما نو په دې خباست په نیت باندې دم دارای ورکړه چې بار تموزه ها کم صحابه ځوانانو او په بدر کې حاضر شوي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له مشوره ورکړه چې هدا الله نبی موږ په جاهلیت کې په خپل علاقه کې پاتې چوي نه بار میدان ته وتی په اسلام کې وسنګ په کور کې دن نکینو مکه مشرکانو ته پته ولګي چې دا بوزدل دي ایرندو کې دې منګانا منګ به میدان ته ورزو او په دې کسانو کې حمزه ویلو چې والذي بعثك بالحق قسم دې په غزا چې ته حق لګل زو په دې تور باندې په میدان کې وسه جنگ کوم دنه مدینه کې نه بار ته رسو زما او پاغي کې سره جنگ کوم د وجنه حمزه میدان ته په غیر د زغر نه په غیر د خود نه وته د هیڅ اسباب نه دي چې ولې صرف تور راغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ځوانان دا په زور ور شو رسول الله سم ته پته ولګیدل چیرې د لکانو رایا اکثریت دا د چیرې بار ته ورزو نبی صلی الله علیه وسلم دا غیو د رای د وجنه خبره اومنله کني ځوانانو له پکار دا وجه د رسول الله خبره منله لیکن الله تقدیر لیکلو کدا کار نه شوی بار ته نه وته نو عبد الله ابن ابي او دا غونت کې مرګري منافقانو پته بنه لګیدل چې کم یو مخلص مرګره دی تاسو سره زړه نه کار کوي او کم یو تن منافق دی اسی وخت لدی کار کوي په داسې حالاتو کې دا غي پته لګيږي کدا احد واقع نه شوی نو منافقانو پته نه لګیدل خو دغه سي حالاتو کې به انسان پته ولګي چې دا کم یو سړی دی آیا دا کلک ولاړل او کنا دا د مفاد او د اغراض والا سړی دی نو دا حکمت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو جمعې مونږ یو کو به د مازیګر مونږ یو کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه الته د وتلو آینده هفته کې کوم نو ژوند ان شاء الله رستو واقعا به بیان کو الله دې موږ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم او د انبیاء سره اندارنګ د صحابه او نیکانو سره زموږ روحونه د مرګ نه بعد الله یو ځکه او ورځ د قیامت دی الله موږ د هغه په جنت کې یو ځکه الله دې موږ تاسو معاشره د دین برابر کی چې په دین باندې عمل وکړو الله دې زموږ تاسو په دې
معاشره باندې په دې ملکونو باندې خپل فضل او کرم وکي چې دا معاشره الله د دین مطابق کی څونه مصیبتونه او تکلیفونه چې مسلمان ته متوجي دي دا مصیبتونه تکلیفونه دي الله د دې نور لري کی او چې څوک د هغې په خلاف د منسوبیت تیاری الله دې هغې پکې مبتلا کی او مسلمانان ته الله په قلار باندې کی څوک بیماران دي ناجوړه دي قرضدار دي الله دې د هغې سم تعاون او مدد وکړي نور قسمه پریشانۍ نه دي چاته د بچو پریشانی چاته د اولاد پریشانی الله دې په خپل فضل او په کرم باندې لري کی او الله دې پریشانۍ ولا پر راحتونو په خوشالۍ باندې بدل کی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم